أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کوونکو د پروګرام کې د مسلسل سره محمد اسرار تاسو په خدمت کې حاضر یم. کتونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته. قدرمن کوونکو تاسو ګورئ چې موږ سره پروفیسر ریټایرډ پرنسپل رایشا صاحب ناست ډېر موده پس موږ تاسو سره یو ځل بیا مخامخ کیږو. او د نن موضوع چې کومه ده هغه زموږ دا ده چې په دې وطن کې د آئینی عدالت د قیام لپاره یو آئینی ترمیم چې کوم دی د هغې کوششونه کېږي. په هغې کې نور څیزونه هم ډېر زیات دي، خو بنیادي چې کوم څیز دی نو هغه د آئینی عدالت قیام دی. او زمونږ سرجي مخکې هم په دې باندې چې کوم دی نو خپل یو تحریر لیکلی و څو کاله وړاندې. نو نن زمونږ موضوع چې کومه ده نو هغه دا ده چې په دې وطن کې د آئیني عدالت لپاره کوم ترمیم کېږي، د سیاسي پارټو سره جوړ ټول روان دی. نو سر تاسو چې کوم تحریر کړی و نو آئیني ترمیم چې دی دا ضروري دی او که نه تاسو په خپل تحریر کې څه لیکلي ضروري دی د وطن لپاره د دې خلکو لپاره او که نه ضرورت یې نشته دی او چې دا کومې هلې ځلې روانې دي نو پکار ده چې دا ترمیم وشي او که ودې نه شي. دا ټولو نه اول خو زه ستا په پاڼه موجودو ټولو ملګرو ته کتونکو ته سلام او ستړي نه شوی یم او زه به دې د دې ټولو شکریه هم ادا کوم چې دوی مونږ ګوري هم او مونږ برداشت کوي هم. آئیني ترمیم چې کوم خدوخال دي نو هغې باندې خو ما نه څه سټډي شته او نه ما کتلی دی، خو د آئینی عدالت په باره کې چې مونږ کم زما څو کاله مخکې په فیسبوک باندې یو مضمون لیکلی و. نو اوس چې څه کېږي نو زه ګورم چې یاره دغه صرف زما وینا نه وه، دغه خو د ډېرو پوهانو هم وه او زموږ په ګډو پسه کې شامل هم نه یو، ډېر عام خلک یو، نه مونږ د وکیلان یو، نه ماهران یو، نه د قانون نه پوه یو، خو په دې وطن کې پیدا یو. په دې کې هماغه دي چې دی نو د شپېتو نه ډېر کلونه تېر کړه او د دې سیاست هم چې دی نو د هغه وني سر نه تر اوسه پورې ولیدو وکته. نو تر اوسه پورې که تاسو خیال کوئ نو یو وزیر اعظم داسې نه دی راغلی چې هغه خپل ټینۍ ورپوره کړی، هغه خپل 15 کال یې پوره کړي او عموما هغه چې کوم دی نو د وخت نه مخکې معزوله کړی شي، داسې نه چې په خپله لاړ شي، خو هغه خلک معزوله کړي، مجبور یې کړي، لرې کړي. اوس د دغې خبرې مخنیوی به څنګه کېږي او څنګه به کېدو نو د هر چا خو خپل رایې، خو زما چې په دې باندې کوم خپل څه لیکل کړي او زما رایه و نو هغه ما دا ورکړی و چې زمونږ چې کوم موجوده سپریم کورټ دی او عدالتي نظام دی یا های کورټس دي نو دا استعمالیږي د سیاسي کارونو دپاره او کم چې په وجداري کیسونه دي، کم چې سیول کیسونه دي نو هغه د یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي او دغه پیټ یې د هغو په سر پروت وي. خو د عدالت دلچسپي که سړی وګوري نو هغه هم اکثر چې دی په سیاسي کیسونو کې ډېره وي او په دې نورو کې نه وي، ځکه چې د دوی اکثر ایفیلیشنز وي او یا یې هسې هم چې دی نو هغې وایي چې یاره په د دې معاشرې اوسېدونکی چې په دغو به څه سرخوږه خو راشه دا کار ښه دی، په دې کې چې کوم دی نو روزانه هم خلک اوري هم، خلک هم ګوري هم او خلک را باندې تبصرې او خبرې هم کوي او مونږ ته یو پروجیکشن هم میلاویږي. نو د دې د خبرو د مخنیوي لپاره زما خپل تجویز چې ما ورکړی و نو ما وایي چې داسې یو آئیني عدالت پکار دی چې هغې کې د دې سپریم کورټ ججان هم نه او د دې په طریقه کار باندې هغه چلیږي هم نه او هلته کې صرف او صرف چې سیاسي کم کیسونه دي په هغې کې که د یو بل خپې راښکل دي، که هغې کې هغه سیاسي رسکشي او ربړې کول دي، جګړې کول دي، په یو بل باندې الزامونه لګول دي، نو چې دا ټول کیسونه صرف دغه عدالت ډیل کوي او په دغې ته دا خلک ځي او هلته پیسه نه کېږي. نو د دې نه به نو زمونږ څه پیدې راشي او هغه پیدې به څه هغه به دا چې یو خو به چې دی نو زمونږ نور عدالتونه چې دي نو دوی به د عوامو فیصلو او مسلو ته پاتې شي. نو یو سړی کار چې اوس په 20 کاله کېږي نو میبي چې بیا په 4-15 کاله کې سر ته ورسي، چې اوس په 4-15 کاله کې سر ته رسي نو چې بیا په 4-15 میاشتې کې به کېږي. نو یو پیدا به یې دا وي
دویمه فائدہ چې کومه ده نو هغه به زمونږ په عدالتونو کې چې کوم انډکشن کېږي په دې کې کوم وکیلان اخلي کوم خلک اخیستی کېږي نو د دې کې به هم یو بهتري راشي هغه بهتري وه اسرار خان سي هغه بهتري به دا وي چې که تاسو خیال کړئ نو زمونږ عدالت ته که دا های کورټ دی او که دا سپریم کورټ دی نو چې کوم وکیل څونه زیات چمچهګیري او د کومې پارټۍ زیات چمچهګیري توکي او د هغو حکومت راشي نو هغه جج شي دا که های کورټ دی که سپریم کورټ دی دا یو کوټلی حقیقت دی دې نه څوک انکار نشي کولی نو زمونږ سیاسي انډکشن به ختم شي ځکه چې که فرض کا نن د مسلم لیگ حکومت دی او هغو ججان علی نو هغه به څنګه ججان علی هغه به د خپل خیال مطابق چې د هغوی سره د هغې د نظریې خلک یې هغه به اخلي عمران خان په حکومت کې اخیسته نو هغو څنګه اخیسته هغې د خپلې نظریې اخیسته دا د څه دپاره واحده وجه دا ده چې په عدالت کې که دا سپریم کورټ دی او که های کورټ دی خصوصا سپریم کورټ به زه یاد کوه چې په دې کې زمونږ د پارټۍ یا زمونږ د حامي ججانو تعداد دونه سوایي چې که دې ته یوه فیصله راشي او دا په فول کورټ شي نو چې زمونږ اکثریت وي او هغه فیصله زمونږ په حق کې کېږي نو دا سیاسي انډکشن چې کوم دی په عدالتونو کې نو دا به کافي حده پورې کم شي نو زما خپل خیال دا و چې یاره په دا آئیني عدالت چې دی نو دا زمونږ د ملک د وخت ضرورت دی اوس په دې کې به یو سړی دا سوال کولی شي چې یاره دغې عدالت کې دا کم چې موجودو عدالتونه دي نو په دې کې چې جج فیر نه دی نو په هغې کې به فیر څنګه وي د دې دپاره سوچ پکار دی بالکل پکار دی اوس مونږه زما خپل چې کوم څه خیال دی اوس دی مخکې هم نو هغه دا دی چې زه یم چې د دې کې د جج د تعیناتۍ طریقې کار دی دې نه بدلي د لپاره هم لکه ترمیم کې داسې زما په خیال کې دی خو بګې د چیف جسټس د عمر د سیوا کولو خبره ده 68 چې ریټایرمنټ لپاره او بل چې کوم دی لکه دغه آئیني عدالت چې کوم جوړیږي نو 3 سینیئر ججان دی او چیف جسټس د طریقې کار دی په کې چیرې 3 سینیئر ججان هغه به چې کوم نو وزیر اعظم صدر تلیږي او یو به کې تجویز کوي چیرې لکه دا په چیف جسټس کې لکه هغه سیس په کې ختمه چیرې سینیئر موست چې کوم دی نو هغه به چیف جسټس جوړیږي او دغه شان تر دغه کیسونو د زرغ د کولو لپاره چیرې د نور کیسونو چې کوم نو دا عدالت جدای او د دې کیسونو لپاره ځان لا عدالت دغه مطلب دا چې آئینی عدالت دغه څه پکې نور څه هم دي طریقې کار هم دی پکې دا ججانو دغه پاره کې امندمنت دي نو بشکه چې ای با خو زه هم چې په دغې طریقې کار کې دونه سوچ پکار دی چې د دې جج کم راځي نو چې د هغه دپاره څه کوډ اف کنډکټ هم وي لکه څنګه چې موږ خو اوس هم دي د دې ججانو دپاره کوډ خو هغه فالو کېږي نه خو په دې کې چې کوم دی نو چې چونکې دا به سیاسي کیسونه ډیل کوي نو د دې کوډ اف کنډکټ دی هم په حقه بنیاد باندې او هغه څنګه هغه داسې چې که فرض کا یو مستر زید چې کوم دی نو دا د دې کوډ جج کېږي نو د ده دپاره به صحیح د ده دپاره به دا وي چې د ده به زوی د ده به ښځه د ده به ایدګور د ده به وراره د ده به خوری دا به په هېڅ قسم سیاسي وابستګي به د ده نه وي د ده به په پارټۍ کې پوزیشن نه وي عهده به یې نه وي او که انکیس څه ټیم هم د ده داسې ثابت شي چې دا عهده ده نو الټومیټیکلي داسې طریقې کار دی چې دی ډیولډي ته شي دی به نه وي که دا چیف جسټس یې مقرر کار شو دی خو 3 نومونه ورکوي خو د دغې 3 نومونو کې هم چې دی نو خبرې کېدی شي کوز دی 3 واړه یو پارټۍ حکومت یو دی ولا 3 نومونه داسې ورکړي زه د سینیئر موست زما خبره چې د سینیئر موست هم نه ده او زما خبره چې کوم دی د دغې سره هم نه ده زه وایم چې دې دپاره دی سینیئر ورکوي که دی جونیئر ورکوي ټول دی ورکوي یا دې ورله یو ګروپ ورکړي چې په دې کې تاسو امتحان واخلئ امتحان دې واخلئ باقاعده انټرویو وکړئ ټیسټ یې وکړئ بیا دې یو اپیډیمیټ واخلئ بیا د هغه نه چې کوم دی نو کلاو ته یو خبرې وکړئ بیا ورته دغه څیز کېدم هغې ده چې آیا ستا چې کوم دی نو څوک په پارټۍ کې د چا پارټۍ سره ولاړ شته چې دی په دلته کې په آئیني عدالت کې دی جج او هلته چې کوم دی نو د ده ښځه په بله پارټۍ کې چې کوم دی نو د عهدې خاوند دی د ده لور پکې د عهدې خاوند دی رور یې زوی نو د دغې جج به څنګه فیصله کوي دی به د ده فیصله به داسې د انصاف فیصله وي دا خو بیا کېدی نه شي نو دغې دپاره د جج انتخاب یو طرف ته دی خو د ده دپاره چې کم ضابط یا اخلاق دی نو هغه انتهایي ضروري دی
او چې په هغې باندې داسې یو قانون جوړ کړي چې هغې کې اټومیټیکلي یو سړی ډډې لګېږي چې هغه بیا پاتې کېدی نه شي. نو دغه ګزارشات دي. مطلب دا چې آئینی ترمیم آئینی عدالت چې کوم دی د قیام چې دی نو دا د پبلک دپاره د پبلک د انټرسټ دپاره د وطن دپاره او د مسایلو د خاتمې دپاره چې کوم ډیر انتهایی ضروری دی. دا د وخت ضرورت دی، خو دا ضرورت چې کوم دی نو داسې دا د یوې پارټۍ دپاره نه دی، دا د نن د حکومت دپاره نه دی. پکار دا ده زه دا درته یو ځل نه په سل ځله وایم او ډېر په زوره نه وایم چې کومه کار چې دی نو یو وس کوي حکومت یا د دې نه مخکې حکومتونو کړی دی نو هغه دې پرېږدي او هغې کې به څه وي، په هغې کې به دا وي چې ټولې پارټۍ آن بورډ واخلي. نن چې دی نو نن پی ټي آی په نظر کې بده ده د خلکو به نه وایو، زه به چې کوم دی نو د ادارو ووایم نو د ادارو په نظر کې هغه نن بده ده. نو سب د دې نه څو کاله مخکې چې کوم دی نو مسلم لیګ بد راغلی و، د هغې نه څو کاله مخکې پیپل پارټۍ بد راغلې وه، د هغې نه مخکې چې کوم دی نو مسلم لیګ بد راغلی و، د هغې نه مخکې پیپل پارټۍ بد راغلې وه. یا چې کوم دی نو زه به جماعتونه یو بل ته بد څوک په اقتدار کې د هغې ته هغه نور بد دي نه. زه به دا ووایم چې هغه کم زمونږ هغه کرته درته دي نو د هغو په نظر کې بد او ښه یادومه درته نو استعمال کړي خو دي نو استعمال نو دې استعمالېږي. نو زه وایم چې نن که څوک په حکومت کې دی نو هغه دا نه وایي زه به ټول عمر په حکومت کې یم، شاید چې را روان وخت کې بیا هغه نه یو بل څوک وي. نو که دی نن چې هغه انبورډ نالي سبا نه بیا هغه بیا انبورډ نالي د قوم به په دې کې څه وشي هېڅ نه. کوشش کوي خو لکه دوی کې یو خبره بله هم کېږي چې لکه هغه شیخونه خو لا اوسه پورې بهر راودونکي یا سارایانې دي که نه چې څه اختیارات پکې خلکو ته نور هم لکه تفویض کېږي نو په هغې باندې چې کوم دی نو لکه د څه خلکو ګریوینسز دي چې هغه نه دي پکار او چې کوم د پبلک انټرسټ لپاره دي نو هغه پکار دي چې وشي. ګورې جي اختیارات که چاته زیاتېږي او که کمیږي، که دا اختیارات د قوم په ښېګړه کې راځي نو یو شل ځله دې زیات شي، خو که د قوم په ښېګړه کې نه وي نو بیا دې بلکل کوي. اختیاراتو په زیاتېدو کې په کمېدو کې په دې کې لکه ګټه او تاوان نشته. ګټه تاوان په دې کې دی چې د اختیار زیاتېدا د چا دپاره دي، یا د یو فرد یا د یوې پارټۍ ته د پیدې رسولو دپاره دي. نو که داسې دي نو بیا بد دي، که دا زیاتېدلي او که کمېدلي او که دا چې دی نو د قوم د خیر ښېګړې دپاره دي، د ملک د ترقۍ دپاره دي، د ملک د مضبوطیا دپاره دي، نو دا بیا که د دې اختیارات کمېدلي نو هم ښه دي او که زیاتېدلي نو هم ښه دي. نو په دې کې لکه بذات خود اختیار زیاتېدا یا اختیار کمېدا دا څه معنی نه لري. اختیار زیاتېدا اختیار کمېدا د قوم په بهبود کې، په فلاح کې، په ترقۍ کې، د ملک په مضبوطیا کې استعمالول دي. نو که داسې استعمالېږي خو ټیک ټاک خبره ده او که نه استعمالېږي نو بیا غلطه خبره ده. نو ستاسو له خبرو نه خو دا خبره واضحه کېږي چې آئیني عدالت چې کوم دی دا په دې وخت کې د دې وطن د خلکو ضرورت دی. ځکه چې هغه ورځ ډېر د افسوس خبره ده چې په 2014 کې چې کوم دی نو دا یو اے کے ډوګر مرحوم الله دې وبخي هغه درخواست ورکړی د درنې د چیرې دا نه کي درنې خلاف د پی ټي آی او هغه مطلب دا دی چې په دې میاشت کې د سماعت لپاره چې کوم دی نو لکه منظور شوی لکه اورډر شوی دی چې چا ورکړی دی نو هغه اجر مړ دی. نو دا سوالونه چې کوم دی د خلکو په ذهن کې دا یو عام کس یو عام زمیندار او یو لکوان پر دغه یو عام زمیندار هم مطلب دا چې په دې باندې سوالونه کوي او دا اوچتېږي چې دا زموږ عدالتي نظام دی چې د 2014 د درنې خلاف درخواست چې د هغې چې کوم هغه دغې ته به موږ څه ووایو هغه کوم چې محرک و ورته ووایو او پسمرګي هغه چې کوم یو څیز وړاندې کړی هغه نشته په دې دنیا کې او د هغه چې کوم دی لکه نن د لاهور های کورټ په عدالتونو کې چې کوم دی هغې د هغې کې د سماعت لپاره مقرري دا زموږ د عدالتي نظام باندې نو ځکه خو دې دی نو وایي که نه چې جسټس ډیلیډ از جسټس ډینایډ چې تا ډیلی کو تا چې کوم دی نو لیډ کو نو دا تا د انصاف نه انکار وکړو نو دا خو انصاف نه دی که نه. بنیادي خبره دا ده چې آئیني عدالت چې کوم دی دا پکار دی بېشکه بهرحال د ججانو د چناو دپاره چې کوم
لکه طریقې کار دی نو هغه هم صاف او شفاف کېښودل پکار دی او هغه مطلب دا دی چې زمونږ سرجي هغې ته اشاره وکړه بلکې اشاره نه چې ټیک ټاک واضح یې کړه هغه خبره چې دغه چناو چې کوم په دغه انداز باندې پکار دی چې د دغه عدالتونو قیام سیاسي خپل کیسونه هغه طرفونو ته لاړ شي او دا نور د ځان چې کوم دی نور عدالتونه دا په دغه عامو کیسونو باندې مطلب دا چې توجه ورکړي چې د اے کے ډوګر مرحوم درخواست شان چې کوم دی لس کاله پس چې نو بیا سماعت ته نه ایښودی کېږي تر بل پروګرام پورې اجازه راکړئ د الله په امان الله په امان.